اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ شورى آیات نمبر 14 دریم رکو منز ده وما تفرقوا او دوی فرقی نو شوی الا مگر شوی و فرقی من بعد ما جاءهم العلم رستو ده غنا چراغله دوی ته علم بغیان د وجد حسدنا بینهم بخپل منځ کې مراد رنه يهود وي نصارا دي الله تعالی انبیاء کرام ته حکم کړو چې تاسو به خبر باندې خپل قوم خبر کو قوم خبر کو يهوديان وای چې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب نو دا ټول خبرې کې ځنې انبیاءونه انکار ځنې کتاب منل ځنې نه منل افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا کنا نو دا ټول هغه اختلافات چې دوی به مطلب چې ګډوډه کولې په تورات کې په انجیل کې او ځنې انبیا به منل ځنې نه سره د علم ولولا کلمه او کچرته نوې کلمه یعنی تقدیر سبقت د مخکنا لیکل شوی د من ربک د استاد رب د طرف نام الى اجل مسمى مقرر وخت پورې لقضی بینهم خامخ فیصله بشوي د دوی په منځ کې وان الذين او بشک هغه کسان اورثوا الكتاب چې ورکړل شوی دی په میراث کې کتاب من بعدهم رستو د دوی نه لفی شک خامخ په شک دي منه د دې کتاب نه موریب شک اونکی فلذلك نم د دې وجنا فدعوا نرا غړ خلق دعوت ورکته خلق ته واستقم او استقامت اختیار کا کما امرته لګ څنګه ته حکم شوی دی مستقیم شا برابر شا نبی علیہ السلام به فرمایل کنا چې ز سورۃ هود جوړ کړم چې باغی کې دا حکم دی چې واستقم کما امرته استقامت ډیر مشکل کار دی خو ډیر زیات فواید دي استقامت په هر یو شي کې مدرسې له او کس درمي همیشه د پاره شي 15 وخت جمع ورکي همیشه د پاره ورکي په دین اسلام کې استقامت دا ډیر اوچت شوی الاستقامت علی الشریعت خیر من الف کرامت په شریعت باندې استقامت کول دا د زرو کرامت نه اوچت دي دا مجدد الفسانی رحمت الله علیه فرمایي دا یو لوی ولی ولات شوی چې په شریعت باندې مستقیم مدریدل دا د زرو کرامتونو بهتر خبره کرامت ته مای کنه دا بهتر نو یو صاحب چې کڅو کوئی چرز په هوا کې سمچاوا کې مرغایم درمي کڅو کوئی چاله کز په وبو کې درم نو وبو کې همایم روان دي نو قابلیت او خواله دا چې پتا کې استقامت وي پتا کې د شریعت د احکامات او پابندي وي او پاغه مشوره ولا تتبعوا تتابعداري مکو اهواهم د دوی د خواهشاتو قل ورته فرمای اے نبی صلی الله علیه وسلم آمنت بما انزل الله ما ایمان وروړې پاغه چې نازل کړی دی الله تعالی من کتابین چې کتاب دی و امرت او ما ته حکم شوی دی لاعدل چې عدلکم بینکم د تاسو په منځ کې الله ربنا الله تعالی زموږ رب دی او ربکم او رب د تاسو دی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زموږ د پاره زموږ عملونه دي تاسو د پاره دي تاسو عملونه دي لا حجت بیننا وبینکم نشته حجت زموږ د تاسو په منځ کې الله یجمع بیننا الله تعالی به جمع کوي بیننا مونږ او تاسو جمعواله براولي زموږ د تاسو په منځ کې د ټولو په منځ کې و الیه المصیر او دغه الله تعالی طرف ته بیرته ورتګ دی ولذین او هغه کسان یحاجون فی الله چې دوی بحثونه کوي فی الله په وحدانیت الله تعالی کې من بعد ما ورستو د هغه نه استجیب له حجتهم ورستو د هغه نه چې قبول کړي دی دعوت ورستو د هغه نه چې قبول کړي دی دعوت له دغه الله تعالی
حجتهم دلیل د دوی داحدتن اغا باطل دی عند ربهم د خپل رب په نسبت باندې حجتهم دلیل د دوی داحدتن باطل دی عند ربهم د خپل رب په نسبت باندې وعليهم او په دوی باندې غضب دی ولهم اوشته دوی لپاره عذاب شدید سخت عذاب. الله الذي الله تعالی هغه ذات انزل الكتاب چې نازل کړو کتاب بالحق په حق باندې والميزان او میزان وما يريدك وما يدريك وما يدريك او څه خبر کړی ته لعل الساعه کې د شي قیامت قریب نږدې وي تا ته پته و چې قیامت لره ده او کنيږي دي. مکی سورتونه دي حقیقت دا چې نبی علیہ السلام مبارک ته په مکه معظمه کې د ډېرو خبرو علوم نو خو په مدینه منوره کې بیا الله پاک یو بهار راوستو لکه څنګه دین اسلام له الله ترقی ورکړه چې نبی علیہ السلام مبارک ته په دې علوم کې ډېره ترقی ملو شو ډېره ترقی. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. دا ګور داس یو آیات ته چې سړی ورته سوچ وکي نو حیران پاتې شي سره ځکه چې وعلمک ما اوس هر شي لپاره راغلی نو هغه یې کنه چې الله ته پټ نشو نور بد څه ته پټ شي چې الله ته پټ نشو او الله مرته عیان شو ښکار شو. تا ته پته ده کې د شي قیامت وی قریب نږدې یستعجل بها الذين لا يؤمنون بها تندی کوي په دې قیامت سره هغه کسان چې ایمان نه لري په دې باندې والذین او هغه کسان امنو چې ایمان وروړي مشفقون دوی یریدون کې دي منها د دې قیامت نه ويعملون او دوی عمل کوي ويعلمون او دوی پوهیږي انها الحق بشک د قیامت چې حق دی. الا خبردار ان الذين بشک کسان یمارون چې جګړې کوي په ساعت په قیامت کې لفی ضلال بعید خامخا په گمراهی کې دي لري دي د حقنا. الله تعالی لطیف بعباده خلیدون کې دی بعباده بندگان لرا لطف نه کو خمهربان دی په خپل بندگانو باندې يرزق رزق ورکوي الله تعالی من هغه چاته یشاء چې را دی وشي وهو او د الله تعالی القوی او ډیر طاقتور دی العزیز او ډیر غالب دی. من کان هغه څوک چې وی یرید او چې اراده لري حرس الاخره هغه فصل د آخرت نزد نو موږ زیات کله د تفی حرسی د په فصل کې په دې نیک اعمالو کې. ومن کان یرید حرس الدنیا او هغه څوک چې اراده لري هغه فصل د دنیا نؤتیه نور بکم غدتا منها د دنیا نو ماله نبوی د پر فی الاخرت په اخرت کې من نصیب صبرخام ام لهم یشتهی دی کافرانو پر شرکاء شریکان شرعو چې مقرر کړی دی دوی یعنی دی شریکانو لهم د دوی لپاره من الدین د دین ما هغه لم یأذن به الله چې اجازت نه کړي پاغي باندې الله تعالی یا دغه مشرکانو چې کوم شرکا دي هغه ورته ځنې خبري خسته کړي. یعنی مقصد دا چې دا کافرانو هیڅ دین نشته او هغه خبره چې بیریار روان دي حالانکه د اړوي طریقې د پر یو قانون پکار دی او دستور پکار دی خود او خلکو د پاره نشته وي. ولولا کلمۃ الفصل کچرته نه وي هغه فیصله د کلمه د فصل کلمه د جداوالی چې مؤمنان جدا کافران جدا لقضی بینهم خامخا فیصله بشوي د دوی په منځ کې خو فیصله د جداوالی شته چې کافران به دوزخ لڅي مؤمنان جنت نه او کدا چې خبره نه وای نو په د دنیا باندې به ما دغه کافر العذاب ورکړي و ان الظالمین او بشک ظالمان لهم شته دوی د پر عذاب الیم درناک عذاب تر الذین تبوین هغه کسان مشفقین چې یریدون کې مما د هغه څنګه کسبو چې دوی کسب کړی دی وهو او دا قیامت چې واقع بهم واقع کیدون کې په دوی باندې عذاب دی راځي کو وهو او دا عذاب چې واقع بهم واقع کیدون کې په دوی باندې والذین هغه کسان امنو چې ایمان راوړل او عملو صالحات او نیک اعمال کړي فی روضات الجنات هغه باغچو د جنتونو کې بوی لهم شته دوی د پر ما هغه یشاءون چې دوی اراده وشي عند ربهم د خپل رب په نسبانه ذالک هو الفضل الكبير دا لوی فضل دی ذالک الذی دا هغه فضل دی
یبشر الله چې زیر ورکړي الله تعالی عباد خپل بندگانو ته الذين کسان ته امنو چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي. قل ورته فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم چې ما دین نه منو نو ما د قرابت خیال خو ساتو، د ما د گاونډیانو خیال وساتو. هغه گاونډیان هغه خلک چې ما قرابت دار دي او زما رشتہ داران دي. لا اسالکم ز سوال نکوم د تاسو نه علیه په دې دین باندې اجر د ستنخوا الا الموده فی القربى، مگر هغه دوستی او محبت فی القربى زما د رشتہ دارانو دا غي خیال خو ساتي. ومن یقترف وغتوب چې کسب کی حسنه دنه کې نزيد له زیات کوم د پارفیا پدی نیک اعمالو کې حسن خواله. ان الله بشک الله تعالی غفور ډیر بخون کې شکور شکر قبلون کې. ام یقولون یا وایدا کافران افترا علی الله کذبا تړلی دی په الله تعالی باندې دروغ. فیشاء الله کچته اراده وشي د الله تعالی یختم علی قلبک مہر بو لګوي دستا پزړه باندې ويمحو الله او ختم کې الله تعالی الباطل باطل ويحق الحق او ثابت پکړي الله تعالی حق بکلماته په خپل کلمو سره. انه بشکد الله تعالی علیم خپوه دی بذات الصدور د زړونو په خبرو باندې. وهو الذي يود الله تعالی هغه ذات يقبل التوبه چې قبلوي توبه عن عبادي د خپل بندگانو نه ويعفو معفي کوي عن السيئات د بديونا ويعلم او په د الله تعالی ما په هغه څه باندې تفعلون چې تاسو یې کوي. نو الله تبارک وتعالى چې دا توبه قبلوي مخکې ذکر روان دی دا خبر شته. دا غو تاسو ویلې هغه مشهور حدیث مبارک دی د مشکات شریف چې الله تعالی د توبې او دروازه را خلاو کړو مغرب په طرف باندې ناجی دلی مغرب په طرف باندې او دمره غټه دروازه او چې د یو چوکاټ نه بل چوکاټه پوری څوره مزل دی او یا کال یو ګوړ سوار چې په اسپ باندې سور شي د یو چوکاټ نه بل چوکاټه پوری او یا کال مزل دی. نو دمره غټه دروازه مخکې ګور ورته ويستجيب الذين او قبلوي الله تعالی د هغه کسان نه دعاګانې امنو چې ایمان راوړل او عملو صالحات او نیک اعمال کړی دي. ويزيدهم او زیاتوي الله تعالی دوی ته من فضل د خپل فضل نه. والکافرون او کافرون هم شته دوی د پار عذاب شدید سخت عذاب. په دغه کې حدیث مبارک دی د کنز العمال 3169 نمبر حدیث دی. نبی علیہ السلام فرمایي د مؤمن مسلمان دعا قبليږي یا گناهونه ورته معاف کی یا د یو خیر د پاره ورله ذخیره کی او یا د نیک عمل توفیق ورکړي په دغه دعا په ذریعہ باندې یا گناه ولا معاف کی یا خیر د پاره ورله ذخیره کی د دعا او یا د یو نیک عمل توفیق ورلا پیور کی. خو دعای ضایع کیږي نه، دعای ضایع کیږي نه. نو غرض دا چې دعاګانې غوښتل پکار دي خو دعا پر خپل شرایط دي. د دعا پر خپل شرایط شته. اول دا چې دوا چې کی دا سړی به حلال خوراک پکې. دویم نمبر دا چې دوا بکړي په زړه او په دماغ باندې اسنه چې په خله باندې دعا کی او زړه په بل شي کې مشغول وي. دریم دا چې د الله تعالی نه د خوشاله او په د راحت په ورځو کې دعا غواړي، دا نه چې صرف اوس په تکلیف کې دعا غواړي. څلورم دا چې دوا چې کی نو داسې به نه کې چې بے نیازه سره خپ توجه سره ځنه هغه داسې وي چې هغه بے نیاز ځان ښکارا کوي او شی غواړي، محتاج بزان غني. پنځم نمبر دا چې دوا چې کی نو داسې دوا بنی چې ګناي پکې او یا پکې رشته د ختمېدو خبره وي. شپږم دا چې په عاجزۍ سره دعا کی چې زه یو مسکین یم او تا دروازې راغلی. اووم نمبر دا چې په دنیا کې د مصیبت د نازلېدلو دعا به نه کوي. اتم نمبر دا
مسلمانانو لپاره به پټه دعا کوي. نه هم دا چې مخکې وروستو به درود شریف وي، او لسم دا چې اول به ورته حمد او ثنا یې. نو دا دعاګانو د قبلېدو شرایط دي. دعاګانې انشاءالله بیا الله قبلوي. ولو بسط الله کچرته فراخ کې الله تعالی الرزق رزق لعبادی د خپل بندگانو لپاره هر سړی مالدار پیدا کی لبغون خامخ سرکشی بو کې داخلك فی الارض بزمکه کې ولکن ينزل بقدر ما یشاء، لیکن نازل وی الله تعالی بقدر په اندازه باندې ما هغه یشاء او چې اراده وشي. انه بشک د الله تعالی به عبادی په خپل بندگانو خبیر خبردار دی، بصیر او خلیدون کوي. نو مسلم شریف حدیث ته 1050 نبی علیہ السلام فرمائی بنیادم تک دوی وادیان ډکه د سرو زرو ورکړی شي، دای به درېمې واده د سرو زرو مطالبه وکي او د دا خله نه مړیږي او ګېډه مگر په خاورو. وهو الذي يود الله تعالی هغه ذات ينزل چې نازلوي الغیث باران من بعد ما قنطوا رسو داغینه چې نا امید شي خلک وینشر خوروی رحمت خپل رحمت. وهو او د الله تعالی الولی دوست الحمید همیشه د پارستایل شوی دی. ومن آیاته او د نشانو د قدرت الله تعالی نه دام د خلق السماوات والارض پیدا وخت اسمانو او د زمکو دی. وما او د هغه څه بث فیهما چې خوار کړي دي په زمکو اسمانو کې من دابتین د زنده سرینا. وهو او د الله تعالی علی جمعهم د دې ټولو په جمع باندې را جمع کول باندې اذا یشاء کله چې اراده وشي قدیر خو قدرت لرونکی دی. وما اصابکم من مصیبه او هغه څه چې ورسیږي ستاسو د مصیبت نه په ما کسبت ایدیکم په سبب د هغه چې کسب کړل لاسونو د تاسو. یعفو عن کثیر او معافی کوي الله تعالی عن کثیر ډیرو تام. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کوي د نبی علیہ السلام مبارک نه، بخاری شریف کې حدیث راغلی 5640 5640 سی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی چې کله په یو مؤمن مسلمان باندې په دنیا کې مصیبت نازل شي نو د ګناهونه به ختميږي. نو مالداری خشم دی او بد شم دی. کوشش دا پکار دی چې اسراف پکې ونشي. اسراف پکې ونشي. اسراف او نه اسراف متعلق علماء خبرې کړې دي چې کوم شی په شریعت کې مذموم وي او حرام وي پاغي کې خرچه کول حرام. کوم شی چې په شریعت کې محمود دی صفت کېږي پاغي کې خرچه محمود ثواب. د دنیا د جایز خواهشات پوره کېدل چې ته چې رخ کولې کمرې می درې څلور او خپل لباس مو یو خپل گاډي ویو هیڅ خبره پدا کې نشته، دا جایز دي. خو شرط پکې دی چې دین نه پیونه وځي. او یو خبره پکې دا چې هر سړی د خپل حیثیت مطابق خرچه کوي. اوس یو سړی د هغه پتی دی نو هغه کا مطلب چې 50 روپو جوړه و غندین خبره نشته. او که یو سړی دی هغه لک پتی دی نو هغه په کار دی چې څه درمیانه حال. فتح الباری کے علامہ ابن حجر عسقلانی سے دا خبر را نقل کرو. باران نو دا اللہ پاک بالکل راورئی خو کله کله باران چې دا غیب شي دا غي غټ وجدای چې دا حدیث مبارک ته د جمع الجوامع الله تعالی چې کله یو قوم ته کینه کې شي او په غضب باندې شي نبی علیہ السلام فرمایي چې دا غوي شکل نه بدلوي او نه پزمکه نه باسي بلکې بارانونه په بند کې مهنګای ډیر شي او بدترین مشران پی راشي. بارانونه بند شي مهنګای راشي او بدترین مشران په مسلط شي.
نو ځکه الله په فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وما انتم او نه تاسو بموجزین عاجز کون کی الله لرا فی الارض پزمکه کې وما لکم نشته تاسو پر من دون الله بغیر د الله تعالی نه من ولی څوک دوست ولا نصير نه مددگار ومن آیاته او د نشانو د الله تعالی نه دام د الجواری دا کشته دی فی البحر چې په دریاب کې کل اعلام په شان د غرونو دی یشا کچته اراده وشي د الله تعالی یسکن الريح ریحا او بدروی هوا زکه په هوا دا روانې دي فیزللنا نو وبګرځي دا کشته روا کې دا ولاړی علی ظهری په شاد او باندې ان فی ذلک بشک بدک لآیت خامخ نخ د قدرت لكل صبار شکور هر صبر کون کی او شکر وستون کی د پاره او یوبقهن یا بهلاکی دا کشته بما کسب په سبب دا غي چې دوی کسب کړي دی ويعفو عن كثير او معافی کوي الله تعالی د ډیرو ويعلم الذين په هدا الله تعالی پاغي کسان باندې یجادلون فی آیاتنا چې دوی بحثونه کوي زمونږ په آیاتونو کې یعنی فی ابطال آیاتنا زمونږ آیاتونه باطلوي ورنه په آیات کې بحث کول د علماء کار دی دا آیات دا سه او آیات دا سه آیاتونه باطلوي ما لهم نشته دوی د پاره مم محیس زائد اخلاصی فما اوتیتم من شیء بسغت چې تاسو ته درکول شي د سشینا فمتاع الحیات الدنیا نو فائدہ د ژوند دنیوي دا وما عند الله خیر او هغه چې الله تعالی سره دا ډیر بهتر دی او ابقا او باقی پاتې کیدونکې دي للذین کسانو د پاره امن چې ایمان وروړي او علی ربهم او خپل رب باندې توکل نه دوی باور کوي والذین او هغه کسان اجتنبون دوی پرهیز کوي کبائر لوی گناهونه نه والفواحش او د بحیا کارونه و اذا ما غضبوا او هر کله چې دوی په غضب کې شي هم یغفرون دوی بخنه کوي کله چې په غضب کې شي نو دوی بخنه کوي ها پرون دا حدیث مونږ ویل نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې کله یو انسان په دې باندې قدرت لري چې زه د پلانکی سړی نه بدلا واخلم معافی خبر راغله کنه او دا غي باوجود هغه سړی چې کی معاف کی نو چې الله تعالی به پورز د قیامت باندې د غون مخلوق په مخ کې راوغړي او توبه چې دا د جنت حوري د غټ سترګو والا چې کومه ته مطلب چې بوزي زیلار شو جنت لنه نو دا حدیث د ابو داود شریف په پرونه چکو 4777 نمبر حدیثو نو معافی ډېر خپل شوی په دې ملګرو کې اکثر ځنه ټینګ کې اغرا شي نو معافی کو او چې بیا کله خبره ډېر اغشي نو بیا خامخا نو بدله غستلم ته اجازه ته خو معافی ډېر اوچت اجر لري ها و اذا ما هر کله غضبو چې دوی غضب کشي یعنی کینو کی او غضبناک شي هم دوی یغفرون بخنه کوي والذین واکسان استجابوا لربهم چې دوی منخت کړي د خپل رب او اقاموا الصلاه او منځ قائم کړي دي و امرهم شورا بینهم او کار د دوی په مشورې سره وي په خپل منځ کې نبی علیہ السلام مبارک دینی کارونو کې به مشوره کړه او دنیوي کارونو کې صحابه ته فرمایي کنه یاره دا مانځه زرا وختو پر څه طریقه برابر کو ځنې صحابه وی چې را شپېلې بو ځنې چې نور بلګو ځنې چې را ډول به پیدا کو ډنګ به ورکو نو وګوره بیا خوب کې داغي وضاحت شو او دنیوي کارونو کې نبی علیہ السلام مشوره کړي جنگ بدر قیدیان چې کله راغلل صحابه ته چې د سرڅو ابو بکر صدیق سے فرمایل پیسې به واخلو پری بي عمر فاروق سے بھی 4 یو خپلوان د خپل خپلوان وویشني نو دا مشوره خشه په دینی کارونو کې او په دنیوي کارونو کې مشوره کول پکار ومما او دهغه څنګه رزقناهم چې موږ ورکړي دوی ته انفقون دوی خرج کوي والذین واکسان اذا اصابهم البغي کله چې ورسیږي دوی ته البغي بغي سرکشي یا ظلم ورته ورسیږي تکلیف ورته ورسیږي بغاوت ورته ورسیږي هم دوی چې دي انتصرون انتقام او بدلا اخلي بدلا غسترش وجزاء سیئه مثلها او بدلا د بده بدیدا پشان دغه بده فمن عفا بسغت چې معفو کی واصلح او ځان نیکی فاجره علی الله بس اجر د دې په الله تعالی باندې انه بشکد الله تعالی
لا يحب الظالمین محبت نه کوي ظالمانو سره. ولمن انتصر او هغه څوک چې بدله واخلي بعد ظلمي پس د مظلوم کېدلو د دنه فاولئک نو دا کسان ما علیهم نشته په دوی باندې من سبیل څه ګناه. انما السبیل بشک ګناه علی الذین باغی کسانو باندې یظلمون الناس چې ظلم کوي د خلکو سره ويبغون فی الارض بغیر الحق او بغاوت کوي په ځمکه کې بغیر د حق. اولئک دا کسان لهم شته دوی لپاره عذاب الیم دردناک عذاب. ولمن صبر او هغه څوک چې صبر وکي او غفر او بخنه کوي ان ذالک بشک دا کار لمن عزم الامور خامخا د لوی لوی کارونه دي. عزم الامور هغه د لوی ارادو کارونه. ومن يضلل الله هغه څوک چې گمراه کړي الله تعالی فما له نبوی د پر من ولی څوک دوست من بعد رسول دینا وتر الظالمین او تبوین ظالمان لما هر کلا را او العذاب جدوینی عذاب. یقولون دوی بوای هل الی مرد من سبیل آیشته واپس ته من سبیل سلارا وتراهم او تبوین دوی اوردون دوی په پیش کول شي علیها په دی اور باندې خاشعين عاجزی کون کی بوی من الذل د زلالتنا ينظرون دوی بګوري بن طرف خفین اغه طرفنا خفین په پټی طریقې سره دسترګو په کنجو کې بګوري. وقال الذين امنوا وای باغ کسان چې ایمان راوړي ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم بشکا تاوانیان هغه کسان چې تاوان کې چوری خپل ځانونه واهلیهم او خپل د خاندان خلق یوم القیامه پرز د قیامت باندې الا خبردار ان الظالمین بشک ظالمان فی عذاب مقیم په عذاب کې به همیشه د پاره. وما كان لهم من اولیاء او نه بوی د دوی د پاره څوک دوستانه ینصرونه چې امدادو کې د دوی من دون الله بغیر د الله تعالی نه. ومن يضلل الله او هغه څوک چې گمراه کړي الله تعالی فما له من سبیل نشته د پاره څلاره د هدایت. استجیبوا لربکم اطاعت کوي او خبر امنه او قبول کوي د خپل رب د پاره من قبل مخکې د دینا ان یاتي چراب شي یوم داس ورځ لا مرد له من الله چې نشته واپسی دا غد پاره من الله د الله تعالی د طرفنا. مالکم نبوی تاسو پر من ملجئن سزای د پنا یوم اذن په دغه ورځ باندې و مالکم من نکیر نبوی تاسو پر س انکار. فإن اعرضوا کجت دوی مخواړی فما ارسلنا کن مونږ نه لګلې تعالی په دوی باندې حفیظه حفاظت کوونکې. ان علیک الا البلاغ نشته پتا باندې مگر رسیدر دی و ان او بشک مونږه اذا اذقنا الانسان کله چوت کو په انسان باندې مننا د خپل طرف نه رحمت فرح بیان خوشاله شي پاغي سرا و ان تصبون که تورسیږي دوی تسیت سبدی بما په سبب د هغه عمل قدمت چې مخکلي غلي ایدیهم لا سن د دوی. فإن الانسان بشک انسان کفور ناشکر دی. لله خاص الله تعالی پر ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو د ول ارض او د زمکو دا یخلق پیدا کوي ما هغه یشاء او چې اراده وشي یهبو ور کوي لمن هغه چاته یشاء او چې اراده وشي اناث مؤنثات جنکه ويهبو ور کوي الله تعالی لمن هغه چاته یشاء او چې اراده وشي ذکورا مذکر اناث مخ کې کړل په ذکور سره څو وجوهات کې دي. یو وجه دا و چې مکه کافرانو به اناث باندې بد من نو الله تعالی مخ کې ذکر کو چې د الله په دربار کې د اناث درجه شته. دویم دا امام رازی سے بیٹی خط توجی کړي وو اجه انسان ذهن خوشاله طرف نه چې غم لدرومي نو خپکیږي خود انسان ذهن د غم نه خوشاله طرف ته چي خوشحالي نو اناس باندې بدوی خپکیدل کنه او په ذکور باندې خوشاله دل نو اناس اول ذکر شو خپه شو بیا ورپسې ذکور ذکر شو نو ذهن خوشاله او کاول د مذکر ذکر وای نو خوشحال بوي بیا د مؤنث بیا بخپاو نو ذهن د غم نه خوشاله طرف ته د ډېره بهتره خبرو. نور د الله په دربار کې د زنانه ډېره درجه وو. تاسو ګورونه ځنې انبیاء کرام له بيخي ور کړنی ځن له صرف ځامن ځن له صرف لورانه ځن نه مطلب چې دواړه آدم علی السلام لورانه می او ځامن عیسی علی السلام او د یحیی علی السلام بالکل بچی نه ځکه چې عیسی علیہ السلام کو آدم نو کړ نبی علیہ السلام زامن لورانه خو بیا هغه وفات شو او بچیو کړ نبی علیہ السلام څلور لورانه ترې زامن ټول بچی چانه پیدا شي خدیجه کبرا صرف ابراہیم سے 14 ماریه کی تھی رضی اللہ عنہ پیدا شو ابل موږ په هغه کو کنه ماریا قبطیہ هغه نه ابراهیم سے پیدا شو او د لوط علیہ السلام صرف لورانه
زامن یې نو. او تاسو ویلي چې یونس علیه السلام هم صرف زامن و. هغه واقع ویجعل او ګرځوي الله تعالی من هغه څوک چې شاو چې اراده وشي عقیما شانډې بچي بالکل نشي. انه بشک د الله تعالی علیم خپوه دی قدیر دی. وما كان ندی مناسب لبشر یو بشر د پاره ندی جایز یو بشر د پاره ندی مناسب یو بشر د پاره ان یکلمه الله چې خبرو کې د سره الله تعالی الا وحیا مگر په وحی باندې خبرې کی. وحی نه مراد شه الهام زړه کې خبر اورواچي یا د وحی نه مراد ته شه خوبونه یوش او من وراء حجاب یا د پردې نه شاته لکه موسی علیه السلام سره خبرې شو منځ کې پرده وا خبرې وشو. او یرسل رسول یا ورولېږي فرشته چې جبرائیل علیه السلام دی فیوحی نو وحی کوي باذن په حکم د الله تعالی سره ما غي شاو چې را دی وشي. انه بشک د الله تعالی علی اوچت حکیم او ډیر د حکمت والا دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی چې د نبی علیہ السلام او د عیسی او د موسی او د زکریا علیهم السلام نبی علیہ السلام عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام زکریا علیہ السلام دغه نه علاوه جبرائیل چا نه لیدل او دغه لیدل جبرائیل علیہ السلام. النکتل والعیون وکذالک هم دارنګ او حینا مونږه وحی کړو الیک استاتا دغه کې خبره بل امرات سي چا نبی علیہ السلام مبارک د الله تعالی دیدار کړی دی او کنه ډېر اختلافات دي کې ځکه چې الله تعالی فرمایل او من وراء حجاب نو دیدار ذکر ونشو. علما دلته خصوصا جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه د بیاج کتاب کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 اچھے اکثر علماء دے طرف تری اور راجح قول دا دیں چې نبی علیہ السلام مبارک د معراج پشپا باندې اللہ تعالی دیدار کھڑے ہو. وکذالک هم دارنګ اوحینا موږ وحی کړو الیک استاتا روحا د قران لکه څنګه روح باندې انسان ژوند دی په قران باندې مطلب چې انسان ته صحیح ژوندۍ ملاويږي. من امرنا زمونږ د حکمنا و ما كنت نوې ته تدری چې ته پوي دی مل کتابو ته نه پوي دی چې مل کتابو کتاب څه شي ولل ایمان نه پدا پوي دی چې ایمان څه شي ولکن جعلناه نورا لیکن مونږ وګرځولو دا کتاب نور نهدی به من نشاء لار خای په دی باندې هغه چاته چې مونږ اراده وشي من عبادنا زمونږ د بندگانو نه. وانک او بشک تل تهدی خامخه هدایت کوي الی صراط مستقیم نه غلیارتا ته نه پوی دی چې کتاب څه شی او ایمان څه شی. ترمذی حدیث ته 3609 صحابہ فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متا وجبت لک النبوہ دیتا د پارا نبوت کله واجب ده. نبی علیہ السلام فرمائی آدم علیہ السلام د اوبو د خټې په منځ کې چې ما د پارا نبوت واجب. نو بیا څنګه وما كنت تدري مل کتابو ولل ایمان. اے نبی علیہ السلام ته د وحی نه مخکې نه پوی دی چې کتاب څه شی او ایمان څه شی. او په دغه حدیث کې راغلل چې نبوت واجب ده په هغه ټیم کې چې آدم علیہ السلام یې نه پیدا. نبوت څه شو بس کتاب او ایمان هر څه خپل راغلی. نو دا ځکه خط او جیدا چې دلته ویلي چې تدری او تدری څه معنا په خپل ته نه پوي دی ډېر خپل توجیه ده. وما كنت تدری او ته په خپل نه پوي دی درایت چاته هاغه سوچ په عقل باندې په خپل حاصل کی عقلی طور باندې ته په خپل نه پوي دی چې کتاب څه شی دی او ایمان څه شی دی. خدا الله په ورکړه باندې ته بیا ډېر پوي. دا ډېر خپل توجیه. المفردات کتاب لیکلی دی دا تعریفات کتاب دی
چې درایت چاته المعرفة المدرکه بضرب من الخطل، د حیلې یو قسم دی معرفت مدرکه. نو مقصد دا درایت چاته هغه سیز هغه پوها چې په عقل باندې سړی په خپل حاصله کی. نو الله پاک ورته چې ته نه پوي دی درایت ته نه لرلو. څه مطلب؟ په عقل باندې تا په خپل نشو پیژاندای چې ما باندې رحم نه وي. دغه نه دا ثابتول چې نبی علیہ السلام مبارک ته د نبوت نه مخکې د ایمان پته نه و د کتاب، دا غلطه ترجمه. صراط الله لار د الله تعالی د الذي هغه له چې دغه الله د پر ما غڅ فی السماوات چې باسمانو کې او ما غڅ فی الارض چې بزمکو کې. الا خبردار الى الله خاص الله تعالی ته تصویر الامور ګرځيږي تمام کارونه. صدق الله العظیم.